عليكم students نن به موږ ان شاء الله د برن منیجمنت چې کوم یونټ دی یونټ نمبر 7 په ایډل هیل نرسنګ 2 4 سمستر کې دا زموږ سره لاست یونټ دی ان شاء الله بیا به چې کوم 2 دی هغه به کمپلیټ شي زموږ کوشش کوو چونکې دا لږ لینتي دی 75 سلایډ دي ان شاء الله د موږ هر یو پوینټ چې کوم د ام سی کیو لحاظ سره زموږ د کیمیو کورس کنټینټ ریلیټډ دی هغه ټول موږ په دې کې تاسو ته مهیا کړی دی. اوس راځو موږ د ډیفینیشن د برن سسیز دی ټیک ده او د دې به موږ څنګه طریقې سره منیجمنټ کوو نو ګورئ ورته اوس ډیفینیشن چې کوم دی دا د انجری د ریزلټ فرام ډایرکټ کنټیکټ آر ایکسپوجر ټو اینی فزیکل تھرمل کیمیکل الیکټریکل آر ریډیشن سورسز آر ټرم ایز ا برن. ګوره برن دا زموږ سره څه دی مطلب یو ټایپس اف انجری ده خو په دې کې چې کوم دی کله چې د انسان چې کوم دی باډي د په یو څه کې په یو کنټیکټ کې راشي ټیک ده ایکسپوجر شي ورسره وشي که هغه فزیکل مطلب یو سټیمولس ته که نه چې ترمل شو یا کیمیکل شو یا الیکټریکل یو مطلب بجلی وغیره انسان څه کی هغه برن کی یا ریډیشنز داسې دي ټیک ده نو چې دا ټول څونه چې سورسز دي ټیک ده د دې د وجې چې کله دا سورس چې تا سره کله په فزیکل کنټیکټ کې راشي د دقې په وجه باندې کوم دی نو زموږ انټیکا شي هغې د بیا موږ څه وایو هغې ته موږ برن وایو. دا موستلی سکن باندې کیدلی شي دا زموږ سره په ټیشو باندې ټیک ده اوس ا برن از ان انجری ټو د سکن آر ادر organic tissue primarily caused by the heat or due to radiations. اوس ګوره د برن د زموږ څه دی یو انجری ده چې هغه موږ سره په سکن یا په ادر ارګن ټیشوز چې کوم دی نو هغې باندې څه وشي دا کاس کېږي د څه د وجې یا خو هیټ وشي یا ریډیشن د موږ مخکې خبره وکړه یا ریډیو اکټیویټي یو داسې پروسس روان وي چې په هغې کې ریډیشنز مطلب ایمیټ کېږي او هغه زموږ باډي څه کېږي هغه ابزورب کېږي او د هغې نه ټاکسیسټي یا زموږ سکن چې کوم دی نو هغه خرابېږي. اوس ریډیو اکټیویټي او الکټریسټي بجلی چې شوله د هغې نه هم تاسو به لیدلي چې یو کس داسې چې هغه بجلی ونسي هغه څنګه شي مکمل برن ټایپس کې وي. اوس فریکشن دی آر کنټیکټ وت کیمیکل سکر کیمیکل وغیره وي د هغې سره تاسو په کنټیکټ کې راشي نو د هغې د وجې زموږ چې کوم مطلب سکن دی او سره مطلب ټیشو دي آرګنز دي هغه شي ډیمیج کېږي. اوس راځي موږ سره د ترمل هیټ برن اگر when some or all of the cells in the skin or other tissue are destroyed. ګوره اوس سره څه کېږي د ترمل د وجې خو سم ټایم چې کوم دی نو هغه څه سیل ډیمیج شي صحیح ده یا د سکن یا ټیشو ټیک ده دا څه شي دا ډیمیج شي ورسره یا څه داسې هیټ ترمل برن وي چې د هغې سره آل چې کوم ټیشو سکینز دي وغیره دا څه شي ډسټرای شي. لکه ګوره دې کې اوس دا ټایپس دي که نه چې هاټ لیکوډ دی او مطلب ګرم چې کوم دی نو یو لیکوډ ټایپس کې سکیل دی ټیک شه او هغه په انسان باندې چې کوم دی نو راشي د هغې د وجې ټوټل عقل یې څه شي او هغه بیا ټوټل عمر باندې هغه داغ وغیره کېږي که هغه ځای خراب شوي وي هغه څه کېږي ریکوري د هغې نه کېږي مطلب هغې کې هغه چې کوم داغ دی نشان دی هغه ښکاري. هاټ سالوډ دی یو هاټ مطلب اوسپنه وغیره د هغه ښه ګرمه شوې ده ټیک ده او هغه تا سره کنټیکټ کې راشي مطلب کنټیکټ برن دی ته ویل کېږي. هر پلیم برن چې مطلب داسې یو بتي وغیره یا داسې اور بل وي د هغې باندې ډایرکټ تاسو څوک هغه تا سره په کنټیکټ کې راشي نو دا درې واړه ټایپ چې کوم دا د هاټ څه دي برن دي یا ترمل برن هم ته ویلی کېږي. اوس د دې سټیټسټیک خبرو وکړو چې مطلب د دې اوس څونه لیډینګ چې کاز دی په ورلډ کې یا مطلب په یو ایریا کې ټیک ده سټیټسټیک ویلو نه مخکې موږ تاسو ته ولیکو نو ریکویسټ کوو که تاسو په کیمین ورسره چې رحمت یوټیوب چینل نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ بل د آیکن هماها دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ میلاو شي. اوس راځو ان اسټیمیټډ مطلب 1,80,000 ډیتھ ایوری ایئر آر کازز بای برن مطلب 1,80,000 چې کوم دی نو داسې کېږي ایوری ایئرز دا په برن د وجې وفات کېږي مطلب ډیتھ کېږي. The vast majority occur in a low and middle income country مطلب دا څه کې زیاتر چې کوم لو middle income countries دي هغې کې دا زیاتر مطلب کاونټ شوي دي وجه څه دا ګوره چې هلته کې سیفټي نشته کوم ځای کې چې سیفټي نه وي هلته چې کوم دی نو څه دي هلته کې به دا پرابلم موست
mostly we. بس one of the leading cause of disability adjusted life air sikam ni da delays the which disability adjusted life air sikam ni no da zum se di yo one leading cause دی leading cause د څه شي د disability زیات تر خلک چې څونه disable د ډیو ټو د برن وي هغه مختلف قسم برن دی electrical chemical ٹھیک ده بیا موږ یو به موږ اوس په دې کې په ډیټیل سره سټډي کوو. اوس بل چې کوم دی لو میډل کنټري دا خو تاسو ویلې نان فیټل برن انجر آر ا لیډینګ کاز اف د موربیډیټي مطلب نان فیټل لري کې یو هغه فیمیل چې هغه مطلب په پیټس وغیرہ باندې ست ماشوم نه وي هغوی زیات تر چې کوم نه دي دا د موربیډیټي د بلکې مطلب په پیټس باندې دا وی کنه سوري ما تاسو ته بل پوینټ ایکسپلین کو هغه مخکې را روان دي ان شاء الله. او نان پیټل برن انجری دای ته ویل کېږي چې مطلب په دې کې زموږ سره صرف اونلی سکینز انوالو وي ټیک ده او سره چې کوم دی مطلب آرګنز انوالو وي خو دا د ډیت چې کوم دی نو هغه کا مطلب نه دی د دې د وجه ډیت نشي کار بلکې دا د موربیډیټي دی د کې انفیکشن چانسز کې دي شي ډیزیز چې کوم دی نو ورسن کې دي شي دا کنسیکوینسز چانسز پکې شته ټیک ده خو لکه ډیت چانسز پکې نشته نو نان پیټل ایډم برن چې کوم دی نو هغه دی ته ویل کېږي ټیک ده چې مطلب صرف سکین او چې کوم مطلب آرګنز دي انټرنل هغه انوالو وي ټیک ده خو نور د ډیت چې کوم دی نو پاسبیلیټي پکې دا نه وي مطلب انفیکشن چانسز وي موربیډیټي وي چې ډیزیز ٹھیک ده مطلب ډیزیز چانسز ته وي برن اکر مینلی ان ہوم او ورک پلیس مطلب دا زیات تر چې دا برن اکر کیږي دا په ہوم کې یا داسې ورک پلیس کې کی برن آر پریونټیبل دا پریونټیبل دی. In Bangladesh, Colombia, Egypt and Pakistan 17% of children with burn have temporary disability and 18% have a permanent disability or 70% چې کوم داسې ټمپرري ډیسیبিলিټي ده په دا ور دا ټول کنټري کې تاسو ور دا ټول زموږ سره سړي لو میډل کنټریز دي هغه کې دا پرابلمز دي او 18% چې کوم هغه پرمننت ډیسیبিলিټي باندې دي. اوس کلاسیفیکیشن چې کوم برن دی آن د بیسس اف ایتیولوژي مطلب د کازز په بیس په مونږه ځان لا سټډي کوو او بیس آن د ډیګري اف برن ټیشو چې کوم هغه مطلب په ډیګري سیکنډ ډیګري تھرډ ډیګري فور دا ډیګري به مونږه سټډي کوو او چې کوم بر ایتیولوژي دا نو مطلب د کازز په بیس باندې وس ګوره ایتیولوژي کاز آن د بیسس اف تھرمل موږ به سټډي کوو چې تھرمل په بیس څنګه طریقې سره برن کیږي الیکټریکل کیمیکل ریډیشن انهلیشن دا ټول یو موږ سټډي کوو وذ ایگزامپل وذ پروف. اوس تھرمل چې کوم انجری ده موست کامن چې کوم نه دا ام سی کیو د فاریا ساتي چې موست کامن چې کوم انجری هغه سره تھرمل انجری ده ټایپس د دې کې دی مطلب کده کې اوس پرن په یو کس چې کوم هغه تھرمل انجری شو نو هغه کې هغه د ویټ هم کېدلی شي یا د هغه چې کوم نو ډرای هم کېدلی شي ٹھیک ده. اوس در سره وځي کې کانټیکټ ډایرکټ کانټیکټ وذ هارد آبجیکټ موږ جو وخت وی چې هارد مطلب سولید مین چې یو هارد سرفیس سره یا هارد آبجیکټ سره ستاسو شي ډایرکټ کانټیکټ راشي ایگزامپل پینچ یا هغه شانتي آیرن وغیرہ دی مطلب کم سیخ وغیرہ دی ٹھیک ده یا دا د وجه کې دي شي ترمل دویم چې کوم دی هغه anything that stick to skin tar graze and or food ٹھیک شه نو دا چې سونه دي زوم سره مطلب کټار دی any چې وی چې هغه د سکین سره ټچ شي او د هغه په وجه باندې سوشي ترمل کاسي. اوس بلیم انجری چې کوم دا هم سره د هیټ انجری او سب ټایپس دي دا صرف موږ اوس په ایتیولوژي کې ترمل انجری ترمل چې کوم مطلب انجری دا هغه کې یو موږ کانټیکټ ویلې د موږ سره چې پلیم دی اوس پلیم مطلب اور دی کنه اوس دې ډایرکټ کانټیکټ وذ پلیم ډرای هیټ مطلب چې ډرای هیټ وی هغه سره ډایرکټ کانټیکټ راشي یو مطلب ګرم اور وی داسې چې مطلب هغه یو سیزې ګرم کړي وي هغې سره ته کنټیکټ راشي هغه ځای به ستا ډرای هیټ باندې دغه شي. اور سره سټرکچر فایر اینډ کلوتھنګ سکیچز آن فایر مطلب که یو پرسن داسې وي چې د هغه کپړې وغیره اور واخلي او د هغې د وجې دې وسوځي نو دا څه وایو دا هم پلیم برن دی.
Well, scalding چې کوم نو scalding څه ته ویل کېږي direct contact with a hot liquid where moist heat یو داسې hot liquid وي د هغې چې کوم نو contact راشي د باډۍ سره د هغې د وجې هم زموږ سره څه کېدی شي ډیت اکر کېدی شي. بل کوکینګ دی کوکینګ مطلب چې بیټینګ یا برتنګ دی یا کار ریډیټر چې کوم اوور هیټینګ کې چې یو کار ریډیټرز یا اوور هیټینګ شوي د هغې سره مونږ په کنډیکشن د دې خوا پکچرز کې چې تاسو ته ښکاري دي ته مونږ سکیلډینګ وایو ټیک شه داسې پوسکې ځای چې کوم دی نو هغه څه شي هغه جوړ شي په باډۍ کې. Cooking خو a single most common injury in the pediatric patient. د pediatric patient مطلب چې کوم وړدي ماشومان دي هغوی most common دي که هغه پرابلم دی هغه د دې پلیم وجې دي او پلیم کې سکیلډینګ د باندې کېږي به. اوس راځو دویم چې کوم ایتیالوجي په بیس کا مطلب کاځي دی نو هغه دا دی چې الکتریکل برن دی. اوس الکتریکل برن مطلب چې ته داسې څه ریډیشن داسې څه چارج ته چې کوم دی نو هغه څه شي ته ایکسپوز شي ٹھیک تھا د هغې په وجه کې یوزلی فالو د اکسیډنټل کنټیکټ ود ایکسپوز آبجیکټ کنډکټ الکټریسټي مطلب یو تار دی هغې کې کنډکټ مطلب الکټریسټي کنډکټ کېږي ته سره اکسیډنټلی بس څه شولې هغه کنټیکټ کې راللې نو څه به کېږي د هغې د وجې ته الکټریکل برن کېږي. اوس الکټریکل پاور ډیوایس مطلب تاسو ته مو ویلې الکټریکل وایرنګ دا کېدلی دی د وجې پاور ټرانسمیشن لاین مطلب خلک وي 11,000 لینډ تو 11,000 لینډ سره چې ته کنټیکټ کې شي نو ته به څه وشي د دې پرابلم ډیپ دی بیا ځکه ګوره د الکتریکل چارجز ستا ډسټربنس کي. اوس چې فار ایگزامپل یو سمپل ورډس کې درته وایم چې هارټ چې کوم الکتریکل چارجز دي که یو ډفرنس پکې راغی بس په ځای به انسان څه شي ډیت شوي وي. نو الکتریکل موس چې کوم دی نو هغه ډینجرس دی. اوس کین آلسو ریزلټ فرام لایټینګ د لایټینګ د وجې کېدلی شي اکثر به تاسو لیدلي چې مطلب هغه برې نه چې کوم دی نو هغه سټروم وشي موږ ورته وایو چې بره په دې اسمان کې دغه وشي لایټینګ وشي د دغې د وجې هم زیاتره چې کوم دی نو هغه کنټیکټ کې چې ورسره څه داسې سید راشي چې هغه چارجز پکې وي نو هغه څه وکړي هغه ځای ته راشي او هغه ځای وسوځي. نو دغه چې کوم دی الکتریکل برن ته ویل کېږي کاز ډیپینډ آن انټنسټي آف کرنټ. اوس دا څه د دې الکتریکل برن چې کوم هغه کاز دی هغه ډیپینډ کېږي صحیح ده په انټنسټي چې کوم ټایپ چې کوم دی هغه برن شوی دی الکتریکل د وجې. اوس severity depend upon the what tissue current pass through low voltage or high دی موږ ګورو چې مطلب کوم ټیشو دی کې ولټیج سره په کنټیکټ کې راغلی دي هغه های ولټیج او پارټ دی که لو ولټیج او وید آر ایکسټینډ هاو به د کرنټ پاتوی بیا به ګورو چې مطلب دا څونه اوږد او دته کرنټ ورکړی دی لنډو کرنټ یې ورکړی دی ټیک ده. اے سی الټرنیټیو کرنټ به ګورو چې دا الټرنیټیو یا ډي سی ډایرکټ کرنټ و. اوس چې کوم ډیوریشن اف کرنټ کنټیکټ اوس څونه ټایم دپاره چې کوم دی نو هغه کنټیکټ د پورې مطلب ایډجسټ شو صحیح ده دا به تاسو ګورئ. بیا چې کوم دی د دې اور پکچر د سیویریټي ده تاسو وګورئ تاسو د دې لاس ته وګورئ د دې لاس کې چې کوم دی نو باقاعده داسې سوراخ شوی دی نو دغه وجه دا ده چې دا په هغه ځای کې څه کېږي هغې کې بیا اراؤنډ چې کوم دی نو هغه انسایډ ته کېږي نو دغې د وجې سیویریټي چې کوم دی نو هغه موسټ امپورټنټ ده چې بندې څه وکړي هغه وګوري. اوس بل چې کوم دا وګوره تاسو ته مو ویلي لایټینګ های ولټیج چې کوم دی نو هغه انجري مې ریزلټ فرام د ډایرکټ سټرانکس اینډ سلایټ سپلیش مطلب د دې وجې کېدلی شي چې هغه ځای ته هغه کنټیکټ کې راشي او الکتریکل چارجز وي دغه د وجې هم الکتریکل برن هم کېدلی شي. اوس دریم نمبر چې کوم دی هغه کیمیکل دی. نو کیمیکل کې ګوره کیمیکل برن کې دا دی چې تا ته اینی ټایپس آف مطلب ایسیډک بیسک وغیرہ یا داسې د تا سره شي په کنټیکټ کې راشي یوزلی اسوسیټډ وذ انډسټریل ایکسپوجر اکسیډنټلی مس هیلډینګ اف هاوس هولډ کلیننس مطلب یو پرسن زیاتره په انډسټري کې صحیح ده خو که چېرته یو پرسن داسې وي چې هغه مطلب د هغه سیفټي لیول په ہوم کې چې نو ډېر ښه نه وي صحیح ده نو د هغې د وجې هم دته څه کېدی شي دا کیمیکل برن کېدلی شي. degree of tissue damage determined by اوس که چېرته موږ یو ټیشو چې کوم دی نو هغه لیټ ډیټرماین کوو ټیک ده نو هغه کیمیکل نیچر آف د ایجنټ ته به ګورو یا کنسنټریشن آف د ایجنټ ته به ګورو چې مطلب څونه کنسنټریشن کې د چې کوم دی نو هغه انهیل شوی دی یا
باډی پورې کنټیک کې راغلی دی. بل ډیوریشن به ګورو چې مطلب څومره ټایم لپاره د هغه ډیوریشن په دې کې څه کې کنټیک کې راغلی دی د ایسیډ وغیرہ بیسیک یا د کیمیکل سره. بل چې کوم دی هغه ایسیډک به وګورو چې دا د ایسیډک وجې شوي دي دا الکتریکل چې سوري چې کوم کیمیکل برن دی یا د بیسیک د وجې شوي دي. نو که چېرته د ایسیډ د وجې موږ به ګورو چې فارمیک ایسیډ یا سلفیوریک ایسیډ خو نه دي. که چېرته د الکلي مین د بیس د وجې شوي وي نو هغه به موږ ګورو سوري لیم چې کوم دی یا پوټاشیم هایدروکساید د دې د وجې خو نه دی. ٹھیک ده دا به موږ چیک کوو. بیا چې کوم دی زموږ سره ریډیشن ایکسپوجر دی دا زموږ سره 4 نمبر سب چې کوم هغه ټایپس دي د کازز په بیس باندې ان د بیس د تھیولوژي ریډیشنز ایکسپوجر دی او ویو آر ا پریکټیکل اپس انرژي that are emitted from the radioactive source. مطلب د radioactive source نه چې کوم دی هغه ریډیشنز ایمټ کیږي او هغه چې کوم دی هغه په سکی یو باډی وغیرہ یا یو سروس ایریا پورې سټرایک کیږي. ٹھیک ده نو د دقې د وجې چې کوم دی نو هغه ریډیشنز ایکسپوجرز چې کوم دی نو هغه د دې وجې کیدلی شي. الفا ریډیشن دی لارج ټریول شارټ ډسټنس مطلب الفا چې څونه هغه ریډیشنز دي نو د دې لارج وي صحیح ده او د دې ټریول ډېر شارټ وي مطلب دا زر سکی هغه کرنٹ وغیرہ یا برن وغیرہ کاس کولی شي. مینیمل پینټریټینګ ایبیلیټي خو د دې ایبیلیټي چې کوم دی هغه مینیمل ده. نو ام سی کیو دپاره بیا ساته چې کوم الفا ده هغه لارج ده شارټ دغه دی مطلب ډسټنس دی. ټیک ده ټریول مطلب لږ ځای کې چې کوم دی نو ډېر زیات اوږد ځای دپاره چې کوم هغه ریډیشن دی هغه نشي ایمټ کولی بس لږ ځای کې دغه ریډیشن ایمټ کیږي ډېر ځای ته نه ځي. او د دې چې کوم ایبیلیټي د پنټریټینګ د سیل دا ټیشو ډیمیج کولو لپاره هغه ډېر زیات څه ده کمه ده. کین هارم انټرنل آرګن اف انرجیز آر ابزورب مطلب ګوره دا خو ده چې ریډیشن ایکسپوجر برن هو دی که هغه لږ څه وي هغه لږ زهر او ډېر زهر هغه یو شان دي. مطلب که دا لږ ایکسپوجر د ریډیشن ته وشو نو هم پرابلم دی که ډېر وشو نو هم پرابلم دی. نو پکار دی چې سیفټي. اوس بیټا ریډیشن دا زموږ سره موسټ څه دي هارمفول ده ځکه چې د دې سمال خو ده خو د دې مور انرژي څونه انرجیټیک وي نو دا نه به د دې پینټریشن پاور سیوا وي دا نه به د ډېر ټیشو به ډیت کوي. ٹھیک ده اوس یوزولي انټر تھرو ډیمیج سکینز انجیکشن هر انهلیشن د دې تھرو باندې دننه کیدلی شي. اوس انهلیشن چې کوم دی نو هغه برن دی یا مطلب انهلیشن په بیس باندې نو هغه دا دی چې سموک ان انهلیشن انرژي کاربن مونو اکساید فوزنګ انهلیشنز انرژي اباب ګلایډس چې کوم دی مطلب زیاتر چې څونه هم کېږي نو کاربن مونو اکساید ام سی کیو د فریا ساتي چې دا زموږ سره یو کیمیکل مطلب پوایزنینګ د وجې دا کېږي چې موږ انهیل کوو او د هغې د وجې څه کېدي چې زموږ برننګ سینسیشن کېدلی شي. ټیک ده نو چې کوم انهیلیشن موږ وکړو او هغه انرژي چې کوم انجري ده هغه ابب د ګلوټس وکړي او څه به کې داسې چې هغه بلب د ګلوټس چې کوم نو هغه څه وکړي خپل پرابلم حل کړي. اوس به موږ چې کوم دی بیا په سیکنډ پارټ کې انشاءالله پارټ زموږ لیندې کېږي نو په دویم پارټ کې موږ د اکارډینګ ټو د ډیپ آف برن چې کوم نه هغه ډیپت آف برن چې کوم ډیګریز دي هغه ساين سمټم سره به چې کوم دی نو کنسپچولی کو تاسو چې کوم دی نو هغه وګورئ تاسو هغه مه میس کوئ انشاءالله تاسو چې کوم دی نو هغه MCQs به تاسو نه پکې نه خطا کېږي تاسو کنسپټ پوه شئ انشاءالله. خدا حافظ اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹس.